الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دما ډېر عزتمندو مسلمانانو مشرانو نوجوانانو دماغیاندو امیاندو نن به ان شاء الله د مودي بیان موضوع چې دا هغه انفاق فی سبیل الله دا انفاق فی سبیل الله مطلب د الله په لار کې خرچه کول د الله په لار کې مال لګول د الله په لار کې صدقه ورکول چونکه دا کوم صفت ده د الله په لار کې مال لګول دا مسلمانانو کې ډیر کم ده دې طرف ته توجه نشته ده او کشتا دا نو ډیرو لګو مسلمانانو کې دا صفت شته دا اکثریتو کې دا خبره نشته دا نو د ما عزتمندو په قران او حدیث کې په دې عمل باندې ډیر زور اچولې دا الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دې اجرونه ډیر زیات دي انفاق فی سبیل الله یعنی د الله په لار کې خرچه کول د دې مفهوم ډیر وسیع ده ډیره اوږده خبره ده خو مختصر خبره ده چې انفاق فی سبیل الله دې تیاری چې هغه ضرورتونه چې هغه خپل جایز ضرورتونه دي لکه خپل کور د پاره ځان د پاره د روټۍ بندوبست کول د کپړو بندوبست کول د بچو تعلیم او تربیت د لپاره خرچه کول مور او پلار باندې خرچه کول یعنی په کور کې هغه خرچه کول څنګه جایزه خرچه ده عام خرچه چې مکو دا هم د الله په لار کې خرچه ده په دې باندې الله خوشاليږي دویم هغه چې هغه د اولاد چې کوم شي ته ضرورت ده چې هغه د بچو د کپړو او دغه تربیت دغه تعلیم چې کوم ضرورت ده نو هغه باندې خرچه کول دا هم انفاق فی سبیل الله ده دریم پر رشتہ دارانو باندې خرچه کول هغه رشتہ داران چې هغه غریبان دي مسکینان دي وس نه رسیږي یا د تاسو مقابله کې وس کم رسیږي هغه کوم ځای کې ضرورت پخېږي د تاسو وس رسیږي د هغه ضرورت پوره کول دا هم انفاق فی سبیل الله ده څلورم نمبر کې محتاج خلق غریب خلق مساکین خلق هغه خلق چې هغه څه د روټۍ درک نه لګي د هغه کاروبار نشته د هغه روزګار نشته او هغه ډیر پریشانی کې خپل وخت رہی هغه سره امداد کول تعاون کول دا هم انفاق فی سبیل الله ده پنځم نمبر کې هغه ادارې چې هغه د دین اشاعت لپاره کار کوي لکه مدرسې شولې جمعتون شولو او همدسي هغه خلق شولو څنګه د دین کار کوي او شپه ورځ په دین کار کې لګیا دي د دین غلبې د لپاره کوشش کوي د دین دعوت کار کوي هغه باندې خرچه کول دا هم انفاق فی سبیل الله ده شپږم jihad فی سبیل الله کې خرچه کول مجاهدینو ته پیسې ورکول خو هغه مجاهدین څنګه خالص د الله په لار کې جنگيږي هغه باندې خرچه کول هغه ته اسباب پیدا کول هغه ستاسو پیسې ورکول دا هم انفاق فی سبیل الله ده او مختصر دا چې د الله رضا ده پاره خالص د الله رضا ده پاره په هر ځای کې پیسې لګول دا انفاق فی سبیل الله ده چې هغه کې الله رضا کیږي زما عزتمندو انفاق فی سبیل الله دا د دې ذکر په اسلام کې ویل دا
الله په قران کې ذکر کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ډیر زیات ذکر کړی دا او ډیر فضایل دي ځکه چې اسلام انسان ته دا خایي چې ته به خود غرض نه جوړېږي ته به مفاد پرست نه جوړېږي مسلمان صفت بداوي چې دې کې به د قرباني ماداوي دی به بل چا سره مدد کوي کده دی پړوسی دا کده دی رشتہ دار دا کده دی خپلوان دي او که غریبان مسلمانان دي دی به هغه سره تعاون کوي او ملګرتیا به کوي او اسلام دغه عمدغه شان دي تربيت کړي دا چې انسان مسلمان دا به خود غرض نه جوړيږي خپل ځان مفاد ته بنه کسي بلکې ځان سره سره د نور مسلمانانو خیال به هم ستي او د ما عزتمندو اسلام متدا خبره خیلی دا الله دا خبره خیلی دا سما تا کوم شی در کړی دا ټول د الله دی کوم سره مال لا دا هم دی الله امانت تا کوم سره دا جسم دا هم دی الله امانت تا کوم سره اولاد دا هم دی الله امانت تا یعنی په دنیا کې مسره هر یو شی دا دی الله تعالی امانت ته مسره دا دی الله امانتونه دي نو مغه الله چې کوم الله موته دغه شیونه رکړي دي کوم انعامات الله مو باندې کړی دي الله متدا حکم کړی دا چې دغه شیونه د الله په لاره کې خرج کړه کټول نوی چې د وسره سیږي هغه خرج کړه د الله په لاره کې نو الله پاک ته محتاج مت نه ده بلکې مت د دې خبره ضرورت ته سمو دغه شی د الله په لاره کې خرج کو چې هغه بدل کې مت الله تعالی جنت راګي کني الله ته د چا د پیسو ضرورت نشته ده نه الله ته د چا د مال ضرورت شته بلکې دا ټول مال د الله ده دا ټول دنیا د الله ده دا ټول کائنات ته الله دي دا ټول مخلوقات الله پیدا کړی دي الله تعالی د هر شی رب ده د ما عزتمندو د الله په لاره کې خرچه کول د دې فضایل د دې ثواب او د دې اهمیت په اسلام کې څومره ده فضائل صدقات یعنی د صدقو فضائل چې دي هغه صدقې هغه فرض دي او هغه صدقې هغه نفل دي د ټول فضائل الله تعالی په قران کې هم بیان کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم بیان کړی دي په قران کې الله تعالی فرمایي سوره بقره 261 نمبر آیات کې الله فرمایي چې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د هغه خلکو چې هغه خپل مالونه د الله په لاره کې خرج کړي د الله لاره ما تاسو ته مختصر وخیاله خپل مالونه د الله په لاره کې خرج کړي کمثال حبتن په شان د یوې دانې دا کمثال حبتن په شان د یوې دانې دا د جوارو دانا د غنمو دانا انبتت 7 سنابل دغه دانا چې کله په ځمکه کې سړی وکړي او زمیندار نو دینه او ویږي را پیدا شي ایوی دانې نه او ویږي را پیدا شي و سټیو نه را پیدا شي او فی کل سنبلۃ 100 حبه او په هر یو ویږي کې سل دانې وی بیا نو مثال الله د څه بیان کړی دا چې یو کس ایو دانا په ځمکه کې وکړي نو ایوی دانې نه و سو دانې پیدا کیږي لازمکه نه وسو دانې پیدا شي نو مثال دا شول چې یو کس ایوارو پي خو په اخلاص سره د الله په لاره کې چې خرج کی د دې اجر بدی ته د 200 روپۍ ملوي او به نور د روایت دي چې د لسو برابرم دا د سونو برابرم دا او بیا الله په دې آیات کې فرمایي والله یضاعف لمن یشاء الله به دینهم زیات کی چاته خو خشي خو اخلاص پکې شرط ده د الله په لاره کې خرچه کول په دې کې اخلاص ضروری ده د خلکو خیالو د پاره نه امخې مو یو درس په دې باندې کړو ریا باندې کې کوم درس مو کړو چې هغه سخی چې هغه ډېر مال خرج کړی وي ظاهرا د الله په لاره کې خو دغه مقصد دا وي چې د ما شهرت وشي زه مشهور شم خلک وایي چې دا نیک سړی دا نو دغه انجام قیامت پورې دی بچی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به دغه کس راو غوړي دغه سخی چې تا باندې ما دنیا کې ډېر انعامات کړیو تاسو کړی دي نو دغه سخی به ورته وایي چې ما ډېر خرچه کړی دا د تا په لاره کې نو الله به ورته وایي چې کذبت تا دروغ ویلو بلکې تا خرچه دې د پاره کړی و چې ته مشهور شي په خلکو کې چې خلک وایي چې دا ډېر سخی سړی دا نو بیا الله به حکم وکړي چې دا پڅټي کوي او بیا وټړي او بیا جهنم ته ورواچو
سخی باره کې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو دغه اخلاص پکې انتهایی ضروری ده او بیا الله فرمایي والله واسع علیم الله ډیر وسیع ده الله تعالی سره هر څه ډیر زیات دي او الله تعالی پوهه ده او بیا هم دغه سوره بقره 281 نمبر کې الله فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه هغه خلق چې هغه خپل مالونه خرج کوي د الله په لار کې د شپې په وخت کې د ورځې په وخت کې په پټي باندې او په څرګندې باندې یعنی په هر وخت انسان باندې خو همدغه څلور حالات دي یا بشپاوي او یا بوريزوي یا به پټوي او یا به څرګندوي یعنی د مسلمان چې دا د هر وخت څو وسی څومره رسیږي الله په لار کې به خرچا کوي نو ثواب سره دا فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پاره اجر ته د الله په نيز باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبه په دوی باندې غبرهټ وي او نبه په دوی باندې غم وي په دنیا او آخرت کې دوی باندې بیا غبرهټ نه رچی په دنیا او آخرت کې به دوی باندې غم نه رچی اطمینان به دوی هر وخت غم مطلب دا نه ته به تکلیف نه رسیږي په دنیا کې نه کوم چې مؤمن انسان د الله اور باندې انعام کړی وي دې تک غم ووم رسیږي د دې زړه به مطمئن وي دې به وایي چې ان لله و انا الیه راجعون زم د الله يم د ما سره کوم شی او د الله واخستلو دام د الله دا او مټول به الله ته واپس کیږي نو هغه ته اطمینان قلب حاصل وي سکون ورته حاصل وي دغه دو آیتونه تاسو په مخ کې ما بیان کو د صدقې او د خیرات او د انفاق فی سبیل الله د فضایل په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه دسی ورید نشته دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي دسی ورید نشته دا یو کس بندے سحر شي سبای شي الا ملکان ينزلان مگر دوی ملائک پاسنه الله دی باندې نازلې په هر سړي باندې او په هر خځه باندې هر سبای ټیم دوی ملائک نازلېږي په هر سړي باندې او په هر خځه باندې دا الله په حکم سره او بیا څه کوي فیقول احدهما دا یو ملک چې کومه دا یو فرشتہ دی وی اللهم آتی منفقا حلفا یا الله اغ سړی ته ډیر ورکې ته چوک خرچا کینن پورېځه کې د دې مال کې نور برکت واچي چوک ته مال لګینن ورېځه په جایزو کارونو کې په صدقو کې په انفاق فی سبیل الله کې او د دویمه فرشتہ چې دا ويقول الاخر او د دویمه فرشتہ دعا کوي اللهم آتی ممسکا تلفا یا الله چوک ته بخل کوي چاته په جیب باندې لاس یې خیرا څوک څه خرچه نه کوي د دوی مال نه برکت ختم کی د دوی مال نه برکت ختم کی نو دغه دوی ملائک د الله په حکم سره رچی په هر سړی باندې په هر خځه باندې هر سبای د دما عزتمندو کوم سړی ته جیب ګلاوی خو په جایزو کارونو کې په اسراف کې نه د شیطان په لیاره کې نه جایزو کارونو کې الله پاک د دې مال کې نور خیر او برکت شي او بیا د ما عزتمندو الله تعالی په قران کې فرمایي سوره همزه کې چې الذي اغسره جمع مالا وعددا چې د مال جمع کوي او بیا شماري مال جمع کوي او بیا شماري او د شمارل او تخوان ورکي هر وخت شمارل کوي يحسب ان ماله اخلدا آیا د دې دا ګمان دا چې دا مال به دې سره همیشه وي دغه به مړکیږي کې دې شي دا مال کې نقصان وشي کاروبار کې نقصان وشي نو دې په دې مال باندې دومره مایندا دومره دی باندې دا مال خلګيږي چې د هر وخت دا مال شماري او د دې د خیال چې دا به دې سره همیشه وي د څه خو نشي کېدل دا مال پته کیږي د دنیا پته کیږي د هر څه به وفا دي او د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې درې خبرې کړې دي مسلم شریف کې دا حدیث تا ټول اول خبره پیغمبر علیه السلام دا کړی دا چې صدقې کول سره مال کمیږي نه بلکې په مال کې برکت راشي مال زیاتیږي او سره برکتونه ورکه الله اچي او دویمه خبره دا کړی دا چې کوم سړی څوک معاف کی څوک غلطي وکي معافي کی نو الله پاک د دې سړی عزت زیاتای دریمه خبره په دې حدیث کې دا کړی دا
چې کوم یو کس کې عاجزي وي، خاکساری وي، فقر وي، غرور تکبر پکې نه وي، الله به د دې درجه ډېرې اوچتې کړي. دا به الله اوچتای، دې ته به درجه الله ورکړي. او بیا د ما عزتمندو ترمذی شریف کې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي السخی قریب من الله، چې کوم سړی سخاوت کوي، سخی دا خرچه ډېره کوي په جایزو کارونو کې، مال لګوي په جایزو کارونو کې، قریب من الله دا به الله ته نږدې وي، قریب من الجنه دا به جنت ته نږدې وي، قریب من الناس دا به خلکو ته نږدې وي. خلکو په زړه کې به د دې قدر وي او احترام وي، الله سره به د دې قدر وي او احترام وي، او جنت ته به ور نږدې وي. بعید من النار او دا به جهنم نه لري وي، جهنم ته به ور نږدې نه وي. دې مقابله کې هغه سره والبخیل چې کوم سره بخیل ده، کنجوس ده، شوم ده، هغه باره کې الله پیغمبر علیه السلام فرمایي بعید من الله دا به الله نه لري وي، بعید من الجنه دا به جنت نه لري وي، بعید من الناس دا به خلق نه لري وي، قریب من النار او دا به جهنم ته نږدې وي. او بیا فرمایي سخی احب الى الله من عابد بخیل، کوم سړی چې سخی ده، سخاوت پکې وي، الله په لاره کې خرچه ډېره کوي، په جایزو کارونو کې خرچه کوي، الله به دې سره محبت کوي د اخسړي په مقابله کې چې هغه ډېر عبادت گزار ده خو چې هغه بخیل ده، هغه کنجوس ده، هغه پیسې نه لګي، خرچه نه کوي، هغه نه به الله دې سړي سره زیات محبت کوي چې دا چوک خرچه کوي په جایزو کارونو کې او د الله په لاره کې. او د ما عزتمندو به د الله په لاره کې صحیح لګون هغه وخت کوم یو ده، وخت ما الله خیال ده. بعض وخت کې خرچه ډیره زیاته फायदा کوي، بعض وخت کې عمره फायदा نه کوي. لکه مثلا روزي میاشتا، په دې میاشته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې فرمایي چې هغه ډیره زیاته خرچه کوله، ډیره زیاته صدقې به کوله. په دغه میاشته کې ثوابونه ډیر دي، اجر ډیر ده الله په نس باندې. او بیا قران کې الله فرمایي د کوم آیاتونه تاسو ما په اول کې تلاوت کړل، الله فرمایي چې یا ایه الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے مؤمنانو تاسو خرج کړئ هغه مال هغه رزق څنګه ما در کړی دا تاسو ته، ما در کړه خدای الله دی هرڅ، دا خو دې مو کمال نه ده، که یو سړی مالدار دی دا د دې سړی کمال نه ده، بلکې الله د دې په مال کې برکت اچولې ده. او که یو سړی غریب ده په دې کې د دې سړی څه قصور نشته ده، د سړی څه غلطي پکې نشته، بلکې الله پاک آزمائش لپاره دا غریب کړی ده. او دا دنیا نظام باندې روان وي، زنه به مالدار وي، زنه به غریبان وي، زنه به افسران وي، زنه به نوکران وي، زنه به پاسه درجه ولای، زنه به لاندې درجه ولای. په هر ځای کې الله تعالی آزمائش کوي په انسان باندې. نو الله فرمایي اے مؤمنانو تاسو خرچه وکئ د هغه رزق نه، د هغه مال نه ته ما در کړی تاسو ته، من قبل ان یاتی یوم، مخکې د هغه ورځې نه، لا بیع فیه ولا خلة، چې پاغه کې نه سودا کیږي، نه خستل خرڅول کیږي، او نه پکې دوستی کیږي، ولا شفاعت، او نه پکې شفاعت څه फायदा کوي، یعنی د قیامت ورځ. نو قیامت ورځ نه مخکې دې نه مخکې چې قیامت ورځ راشي، هغه نه مخکې تاسو د الله په لاره کې خرچه وکړئ. د ما عزتمندو مو اکثر د څه کوو چې مو مال ډیرو بچیو ته کېګدو او څه کله مړ شو نو بیا خو دا مال دی مونږ نه کنه، بیا خو دا مال د بچیو ده، بیا خو دا مال د هغه چا په لاس کې ده. نو په بچیو باندې څه اعتماد د زتا د پرڅو خرچه کوي د الله په لاره کې. د دې د وجنه په خپل ژوند کې الله فرمایي چې خرچه وکړه، دینه مخکې ته تا باندې مرګ راشي، دینه مخکې ته قیامت راشي، خپل ژوند کې صدقې ورکړه د توره د تاوس رسیږي. او بیا د ما عزتمندو یو نظر ده او یو صدقه ده، په دې کې فرق ده. نظر دې ته ویل شي چې یو کس وایي چې ما د فلانې کار وشي نو زه به د الله په لاره کې دومره خرچه کوم، دې ته نظر یې. کاغه کار یو شو نو د دې باندې لازمه ده دا بیا کوي خامخا. او صدقه دې ته یې چې یو کار نه ده شوی هغه نه مخکې صدقه ورکړي چې الله د ما دغه کار آسان کړي. نو دا نظر کول دا د بخیلانو کار ده، دا د کنجوسو خلکو کار ده. څنګه انتظار کوي چې ودره د کار موشي بیا به خرچه کوم، او دا صدقه کول دي کار نه مخکې دا د سخیانو خلکو کار ده. او په دې باندې الله ډیر زیات خوشاليږي. نو دې د وجینا چې کله د مو یو کار وسار شي، کله مو په یو مشکل کې گرفتار شو، مشکل کې گیر شو، دې
دینه مخکې زمو نظر او مانو چې کدا کار مو وشولو بیا به دومره پیسې د الله په لار کې ورکوم په کار دې بغیر د شرطه الله په لار کې صدقه ورکو چې الله دې مشکل نه مخلاص کړي. نو الله مهربان بادشاہ ده. او د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء، صدقه چې دا بلوان ختمي، دا تکلیفونه لري کوي، دا مصیبتونه لري کوي، دا غم لري کوي، پریشانی لري کوي. کوم سړی کې ته بخل وی، کوم سړی کې ته کنجوسی وی، د دې په داسې ځایونو کې خرچا کیږي چې اسی فضول خرچا به وشي، نه به ورته ثواب ملاوي شي او نه به د دنیا پیدا ملاوي شي. او کوم سړی چې صدقې کوي الله به فضول خرچونه بچ کوي، الله به فضولیاتونه بچ کوي، اسی خرچونه به الله بچ کوي. لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه دیږي کې او فرمایلو چې الصدقه رد البلاء، صدقه چې دا بلوان ختمي. ایوا بیماری روانه ده، صدقه د وبستله، صدقې په برکت سره به الله غ بیماری ته نه واپس کی، بیماری به تا ترام نشي. او دا صدقو سره تقدیر بدلیږي. بالکل یو سړی باندې کې فیصله شوی ده چې د اکسیډنټ وکيږي او کې دې چې د صدقه وکي، سفر نمخ کې د صدقه کوي، کې دې چې الله د صدقې په برکت سره د دې سفر کې خیر او خیرات واچي. اومدارنګي نور ډیر کارونه دي په دنیا کې، نور ډیر مشکلات دي. الله تعالی دې صدقې ذریعہ سره د انفاق فی سبیل الله سره انسان ته اسانیان وروړي، مشکل نه وروړي. د چا محتاجینه بخلاص وي او د انسان محتاجی دا ډیره ګرانه ده. د الله محتاجی خاله کړي، انسان محتاجی خاله سره ځان الله ته محتاج کی، دا ډیره بهتره ده نه دا چې مو ځان انسان ته محتاج کو. او چې صدقې ورکوي نو دې کې دغه فائدہ ده چې انسان محتاجینه به الله بچ کی، د چا سوال نه به الله بچ کی، چاته به تا کارم ان شاء الله نه پخېږي. په دې یقین سره چې صدقې ورکوي ته الله کانه علاوه مبل چاته محتاج مکه. او بیا د ما عزتمندو انسان سره په دنیا کې ټول نازيات محبتم پیسو سره کوي، مال سره محبت کوي. دا خو په روایتو کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په روایتو کې دا خبره ده چې د ما امت چې دا د دې په ټول نازيات محبت دا به مال سره وي، دا به دنیا سره وي. په دوی کې به شرک کم وي، په دوی کې به بل ګناه ډیره کم وي، خو مال سره به دوره محبت وي چې هغه محبت د وجنا د به ورور سره ورورولي نه کوي، دا به خپلوانو سره خپلولي نه کوي، دا په معاشره کې مسلمانانو سره خګړه بنه کوي، ځکه چې مال سره به محبت وي. دا مال سره چې کوم محبت ده د دې ټول نه لوی نقصان هم دغه ده چې مسلمانانو معاشره ته نقصان رسیږي، مسلمانانو خاندانونو ته نقصان رسیږي، خپل خپلوانو ته نقصان رسیږي. او ټول نه لوی نقصان هم دغه ده چې کله د ما محبت پیسو سره پیدا شي، بیا نه ضرور پیژنم، نه بیا خور پیژنم، نه مور او پلار پیژنم، نه خپلوان پیژنم، او نه پړوسیان پیژنم، او نه مسلمانان پیژنم. دا سود چې الله تعالی حرام کړی، دا سود په دې کې غټه وجه ده چې کوم سړی سود خور ده، کوم سړی د سود کاروبار کوي، دا هغه ټول سوچ د مال د جمع کولو سره وي. زما مال به څنګه زیاتیږي؟ کغه ورور سره خبره کوي، معاملہ کوي، د سود په بنیاد به کوي، د مال په بنیاد به کوي، او کغه د نور کارونه په دنیا کې دي، نو هغه سوچ بداوي چې پیسې به څنګه ډیر شي، مال به څنګه ډیر شي، بینک بیلنس به څنګه ډیر شي. دا د سودخور سړي سوچ وي په وخت کې. نو ځکه الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې خبره کړې ده. او بیا د ما عزتمندو دې حواله سره چې د انسان په زړه کې او د مسلمانانو په زړه کې د مال محبت ډیر زیات ده، نو الله په قران کې یو آیت نازل کړی ده. هغه آیت د سیده چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، څلورمه سپاره اولنې آیات ده چې تاسو هرگز لن تنا هرگز نشي رسیدلې تاسو ویني کیتا تر څوره پورې چې تاسو هغه شی د الله په لار کې خرج کړي نه وي کوم شي سره چې د تا ډیر محبت تا. نو د ما عزتمندو آیا دومره قرباني مو اسلام د لپاره پیش کړی ده. الله فرمایي چې ته هله صحیح مسلمان کې دل شي، هله صحیح مؤمن کې دل شي، هله د تا نیکی صحیح نیکی ده چې هغه شی چې تور سره ډیر محبت کوي دغه د الله په لار کې خرج کړي. نو ډیر محبت مو چا سره ده؟ دوه شیونو سره د مو ډیر محبت ده، یو د مال سره او یو اولاد سره. او انسان او نن سبا مسلمان خصوصا د دوی محبت مال سره زیات ده، او د دوی محبت دنیا سره زیات ده.
د دنیا محبت د وجه نه خو انسان کمزور دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو وخت به داسې راشي چې مسلمانان به ډېر زیات وي، جمعتونه به ډک وي او د مسلمانانو تعداد به ډېر زیات وي، خو هغوی باندې به کافران داسې حمله کوي لکه وږی سړی په دسترخوان باندې حمله کوي، داسې کافران به حمله کوي. او نن سبا همدا صورتحال ده. کوم ځای کې چې مسلمان ده هغه خوار ده، هغه کمزوری ده، هغه د کافرانو لاندې ده. هغه په هر ځای کې مسلمان ده هغه کمزوری ده. نو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د مسلمانانو تعداد به زیات وي او مسلمانان به ډیر وي او بیا به ویلي دا کافران د سي حمله ور باندې کوي. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې په دوی کې به وهن راغلی وي. صحابه کرام پوښتنه وکړه دا وهن څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې وهن دې ته یایي چې د یو سړی دنیا سره محبت زیات شي او مرګ په ویر شي، دې ته وهن یایي. او همدغه صورتحال دی مودا اوس کې مولانا سے په خطبه کې دا خبره وکړه چې زیات نه زیات عمر 80 کاله ده او ته ډیر زیات شنو 80 کاله یې واچو. خو د ډیرو خلکو عمر د 80 تم درسیږي، هغه نه مخکې مرګ رسي. او مو په دې ناس په جمع کې به ډیر خلک د سي چې ډیر عمر تیر کړي د لک پاتې ده. نو بیا دنیا سره ویلي محبت وکړو، بیا مال سره ویلي محبت وکړو او بیا دنیا د پاره آخرت خپل ویلي تباہ کو. نو دې د وجنه الله چې کوم آیت نازل کړي دا الله پاک دې کې همدغه فرمایي چې کوم مال سره ته محبت کوي دا الله په لاره کې خرج کا، کوم اولاد سره ته محبت کوي دا الله په لاره کې استعمال کا، کوم جسم سره ته محبت کوي دا جسم د الله په لاره کې استعمال کا، کوم وخت سره ته محبت کوي دا وخت د الله په لاره کې استعمال کا. نو دا صحیح ایمان دا او دا صحیح مؤمن دا. او چې کله دغه آیت نازل شو نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دمو په شان دي نو چې آیتونه به واوریدلو، حدیثونه به واوریدلو او بس و به ډیر خوي ډیر مزیدار خبرې وي ډیر دا او بس به خبره ختم شونه. صحابه کرام فورا عمل کولو کوشش کولو. یو آیت به نازل شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړو. نو فرمایي چې په دې کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ چې کله دغه آیات واوریدلو نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د مدینه ټولو نه مالدار انسان ډیر باغونه و داغه. نو فرمایي چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام په حضور کې حاضر شول او ورته ویلو ته اې دا الله نبی د ما ډیر باغونه دي خو ما ته ټول نه ډیر پسند چې کوم باغ دا هغه بیرحا باغ دا هغه کې شپږ سو ونی دي د کجرو ولا څنګه واو شيګه سما دا الله په لاره کې ویر کړل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا خبره د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ واوریدله نو یې فرمایلو ته بخن شاباش ډیره ښه سودا ده وکذالک مال رابح ډیره د ګټه سودا ده وکړه، ډیره مزیدار سودا ده وکړه. دغه صحابه کرامو او موږ صحابه کرامو باندې ناس کوو، صحابه کرامو باندې مو فخر کوو او دا غوي کسی مو بیانو. خدا کسی دې لپاره نه، دا کسی دې لپاره پکاره چې هغه کسی په مو کې هم راشي، هغه عمل په مو کې هم راشي. او بیا د ما عزت مندو په سوره بقره 245 نمبر آیات ته الله فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. څوک دا هغه سړی ته الله ته به قرضه حسنه ورکړي، الله قرضه غوړي. فرمایي چې کله دا آیات نازل شو نو په دې کې ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ هغه راغلو د پیغمبر علی السلام په حضور کې حاضر شول او وی فرمایلو چې اې دا الله نبی الله په قرضې باندې څه کوي، الله ته د چی ضرورت ته الله قرضا غواړي. نو پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې الله درنه قرضا دې د پر غواړي چې دې قرضې بدل کې الله تاسو ته جنت درکړي. بیا نو چې کله ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ دا خبر اوریدله نو هغه ویلو چې اې دا الله نبی کدا خبر وی نو ته ما ته ضمانت راکړه د جنت، د ما دوه باغونه دي، د دواړه باغونه ز الله په لاره کې ورکوم، زما ته جنت ملويږي نور څه کوم په دې دنیا باندې او په دې باغونو څه کوم. نبی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو ابو دحداح د لاس در مخ کې کا خو د دوه باغونو کې یو باغ د الله په لاره کې ورکا، یو باغ خپل بچیو ته پرېږدوا. نو هغه نه بعد ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې دا الله نبی کوم خباغ دا چې کوم بهترین باغ دا په مدینه کې د سی باغ د چانشته دا دغه باغ دا الله په لاره کې ورکوم.
او بیا چې کله دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشولا په جنت باندې سودا وکړه نو ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ خپل باغ ته راغلو او په باغ کې کورم او کور کې خپل بیبي او دغه بچی مو هغه ته بهر نه आवाज وکړلو چې راوځو دا باغ د موس نه د الله دا نو بیبي ورته فرمایي د څه خبره ده هغه ورته یې زما پیغمبر علی السلام ته په جنت باندې سودا کړی دا جنت په بدل کې به دا باغ ور کړی دا نو هغه خزي هغه د مو په شان دي خزي نه لکه څنګه د مو خزي دي معمولی نقصان وشي او بیا خوند ته لګیاوي چې نقصان دی ویل وکړو ادا وشو یا په پیسو باندې ډېر زیاتې خپکیږي نه هغه بیبي چې هغه خپل خوند ته یې چې ډېره خیسته سودا وکړه مبارک دشه تدی بدل کې مت جنت ملويږي نو د ما عزتمندو دغه د انفاق فی سبیل الله باندې کې دا خبرې دي او بیا یو کس بداوي چې د ما وس نشتا نه خو د ما باغ شتا نه خو د ما گاډه شتا نه د ما کور خپل لا پکرای کور کې اوسېګم نه ما کاروبار شتا زه خو ریډا چلوم یا زه خو لاس گاډه چلوم زه خو تازه مزدوری کوم چې د اصل 200 روپۍ مزدوری وکم نو دې کې به زه د الله په لاره کې خرچه کوم ما خپل ځان د پرم نه پوره کیږي نو دا مو اورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اعلان وکړلو چې کله غزوه تبوک او عیسایانو سره جهاد وو نو هغه وخت کې د مسلمانانو فوج لپاره د مال ضرورت ډېر زیات د پیسو ضرورت وو او د سامان ضرورت وو نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې مال واچوي جمع کوي چاندا جمع کوي د جهاد لپاره عیسایانو سره جهاد دا او ډیره سخت ګرمي و غزوه تبوک څخه کله کېدلو نو فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور کې ته څومره شایونه او ټول راوړو پیغمبر علی السلام مخ کې کېږدول او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کور نیم سامان راوړلو د پیغمبر علی السلام په مخ کې کېږدول حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه مسلمانانو د پاره څومره د جنگي سامانو کاغه توري وي کاغه زغري وي کاغه اسب وي دغه بندوبست وکړلو ډیر سخی و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او بیا همدغه چاندا جمع کیدا خبره زده پر قوم څخه غریب سړی به څه کوي د غریب سړی مال د الله په نسبانه څومره قدر دی هغه یو کس راغلی یو صحابي راغلو ډیر غریب وو هغه په کور کې هیڅ طرف نه لګیدو هغه څه کله دا اعلان واورېدو د پیغمبر علی السلام سراوړي چاندار جمع کړي نو فرمایي چې هغه مزدوري وکړه او په ایوي ورځې مزدوري سره هغه 2.5 کیلو کجوري واخستلې او دغه 2.5 کیلو کجوري راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړلې زما سره هم دغه کجوري دي او دغه ما راوړي تا ته مدیر کړلې دا اوس غریب ده دا اوس هغه سړی ده لکه نن سبا وسی نه رسیږي ریډا چلای هدګاړې چلای دا کوي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کجوري رواخستلې او څومره صدا مال جمع شوه په دې ټولو باندې د سیوای او کجوري کېګ دا ولا صدا ټول مال یو طرف تک او د غریب صحابي د 2.5 کیلو کجوري بل طرف تک ځکه چې هغه کې اخلاص وو هغه کې مینا وا هغه الله سره محبت وو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وو هغه سره همدغه مال وو هغه سره نور څونه نو الله په نيز باندې ډیرواله او لګواله اهمیت نه لري الله په نيز باندې اخلاص اهمیت لري الله په نيز باندې مینا محبت اهمیت لري دې د وجه نه خو الله پاک فرمایي کنا په دالو اختر کې یا په حج رش پورې دوکې څه خلک قرباني کوي الله فرمایي ته ما ته غوخي او ویني خو نه دی پکار زه د تاسو اعمال او د تاسو زړه تسترګې غړاوم چې تا کوم د مال قرباني کړو د الله په لاره کې عيد پورې یا د حج پورې زه ګورم چې تا څومره د الله لپاره قرباني کړې ده یا د خلکو خیال لپاره د قرباني کړې ده او بیا د ما عزتمندو کله چې انسان صدقه کوي نو شیطان هم خپل کار کوي شیطان انسان پرګدي نه په وی کې شیطان نه پرګدي انسان د شیطان ټولن اول کوشش دا چې انسان بالکل کفر ته وبسي کوشش دا وکړي چې د کفر کې پاتې شي او د په شرک کې مبتلا شي او د په بدعت کې مبتلا شي خو چې کله بیا شیطان په دې کوشش کې ناکام شي نو چې کوم سړی به نیک تا نو بیا د شیطان کوشش داوي چې نیکی کمو کی بس لکه یو کس تا چې هغه نیت کړی دا چې زه بل 10 رکعات نفلونه کوم د شیطان دا کوشش وي چې تا باندې 4 رکعات نفلونه وکړي
تا باندې شپږ رکعات نفلونه وکي خدای الله ستر باندې قران کې یو کس نیت کړی دا مثلا د شب قدر شپې دي ډېر زبردست شپې دي ليله القدر شپې دي یو کس اراده کړی دا ورځې ټیم ته زه به ټول شپه دغه شپه په جمعات کې تیروم یا په کور کې تیروم خدای الله عبادت وکوم خو څه کله مسخوتن شي نو لک باندې عبادت وکي او بیا وایي بس خوب راغلو اندام ډیرو دا د شیطان خبره ده اصل کې بزړه کې دروازه والا نو دې د وجه نه شیطان په یوې موقع کې د مسلمان پرګدي نه کله په یو طرف نه کله بل طرف نه کله چټ نه او کله مخ نه په قران کې الله فرمایي ته شیطان هر طرف نه په مسلمان باندې حمله کوي نو خبره مدا کوله ته الله په قران کې فرمایي د شیطان په باره کې الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء شیطان چې کله ته صدقه ورکړي یعدکم الفقر دا به تا ډروي ته مکه و صدقه غریب بشي صدقه ما ورکو غریب بشي شیطان به تا غربت نه ډروي ته به بچیو ته به څه راوړي ته به د کور کریا به څنګه ورکړي ته به د گاډي خرچا به څنګه پوره کړي نو دې د وجنه صدقه ما ورکوا دا د شیطان خبره وی اصل کې او بیا په دې موقع کې خدا ډروي چې غریب بشي څه کله د صدقې مقاوي خو څه کله بیا د شیطانی کار وی په شیطانی کار کې پیسې لګولې نو بیا فرمایي چې ویا امرکم بالفحشاء او په فاش کارونو کې شیطان ته اډر کوي حکم کوي ته توکا لکه مثلا اما وعده ده ما بچي وعده ده د تر او تربور د زید د وجنه ډیره خرچه وکم خچر هغه وکم او خو قناتونه ولګوم او خپل پیسې رسنوي قرضا ورته وکم دا د شیطان کار ده ځکه ته وسنه زیات زې مکروس کړلم وسنه با زیات په ما باندې وکړو د شیطان ترکه په ما باندې وکړل شیطان ترکه وکي چې کله صدقه ورکړي بیا شیطان درته ته مکه و غریب بشي او چې کله ته تر بورسه ضد د مقابله د دنیا کې پوزیشن خیال دي نو بیا شیطان ته آرډر کوي د شابه تکړه شکوا کوا ډیره کوا نو د شیطان ته ډیر خیال کو او بیا دې مقابله کې والله یعدکم مغفرة منه وفضلا الله چې کومه دا هغه تاسو را وعده کوي د بخنه چې ته خرچا وکړه الله په لاره کې مال ولګوا زب توبه خم او وفضلا او زب فضل وکم پتا باندې فضل نه مراد د دنیا نعمتونه دي د مال برکت ته د رزق برکت ته نو د الله خبره مو د پاره فایده منه ده او کله شیطان خبره فایده منه ده او بیا د ما عزتمند شیطان د سیوم انسان دوکه کوي چې مثلا دغه درس تاسو واوریدلو یو کسب په ځړه کې راشي چې زبر د الله په لاره کې یو 100 روپۍ ورکوم خو چې کله درس ختميږي د ورکول وخت راشي دغه شیطان مې سړی ته وایي نن ما ورکو سبا ورکو نن ویلې ورکې سبا ورکو بس سبا پورې چاته معلوم ده چې چوک بشواندې وي او سبا پورې څه پته لګي چې د 100 روپۍ به وي مو کنه به وي یا مثلا د شیطان به د څه دوکاوا شي په ځړه کې 100 روپۍ ویلې ورکې 1500 ورکړه الله په لاره کې څه قبليږي خو 1500 هم ډېری دي 100 روپۍ هم ډېری دي دا ټول د شیطان وسوسې دي چې دا انسان تراشي او بیا د ما عزت مندو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا څه خرج کو د الله په لاره کې نو الله فرمایي چې ويسالونک ماذا ينفقون دا خلک تانه تاسو کوي چې موږ څه خرج کو الله تعالی په جواب کې فرمایي کول العفو اے نبی دوی ته وای عفو خرج کا عفو اخشی ته له شي کوم شیطان زیات تا نه کوم شی زیاتی را د الله په لاره کې ویر کا بس کې بیا د ما عزت مندو د صدقې صحیح حقدار شي دا صحیح حقدار د صدقې چې دا غدرې کسان خاص تور باندې دي یو هغه کس هغه غریب ده او رشتہ دارم ده په خپلوانو کې غریب څه ده دا ټول نه اولنې حقدار عدالت دي ته صدقه ورکا او موږ پښتانه یو موږ زید کوو مو یې چې دا خپل چې دا پرېګ دا څخه غریب شي پرېګ دا څخه کاروبار خطا باشي پرېګ دا څخه خو خوار او ذلیل وي یمو سوچ دا الله فرمایي د سیندا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه چې غریب ده نو ټول نه اول د خپل چې دا رشتہ دار دې ته صدقه ورکا دې ته مټه ورکا دار او چت کا دې ته طاقت ورکا خپل دې سره امداد وکا دا ډیر زیات حقدار ده ویم نمبر کې حکومت ځای کې ته ضرورت پخېږي په غږه کې خرچا کول یو ځای کې ضرورت کم ده او بل ځای کې ضرورت زیات ده نو کوم ځای کې ضرورت زیات ده مغزه کې خرچا کول او دریم نمبر کې الله تعالی په قران کې فرمایي چې للفقراء الذين
هغه فقیران هغه غریبان اخسروا فی سبیل الله هغه د الله په لار کې مصروف دي د الله په لار کې خپل ځان پابند کړی دا یعنی ټول عمر هغه د دین کار کوي د دعوت کار کوي د جهاد کار کوي د مدرسې کار کوي د قران کار کوي یعنی د دین وجنا د دین مصروفیات د وجنا هغه نه مزدوری پاتې ده هغه نه دکانداری پاتې ده هغه نه د پیسو ګټل پاتې دي نو الله فرمایي چې دا صحیح غریب دې ته ورکا او دا بیا د سي غریب ده چې لا یستطيعون ضربا فی الارض دې سره طاقت نشته چې د سفر مو کې بزمکی کې او بیا د سي غریب ده یحسبهم الجاهل اغنیاء یو ناپوهه سړی یو ناشنا سړی به دا خیالي چې دا ډیر مالدار دی ویلې به دا خیال وي من التعفف ځکه چې د سوال نه کوي دا د سي غریب ده د دیندار غریب چې د خپل ژوند د دین د پاره ور کړی دا الله د پاره ور کړی دا د سي غریب ده چې دا چاته سوال هم نه کوي چانه غواړي نه فکور کې به د روټۍ درا نه لګي خو بهر سره اوځي کپڑے به خې صفا ستراوي خوې عادت به موړ وي خوددار به وي هغه په شکل باندې وته نه پويږي چې دا غریب ده خو نه په کور کې به د روټۍ درک نه لګي او دې وی دیندار سړی دا وی ډېر نیک سړی دا به الله والا سړی نو الله فرمایي چې دغه کسان و پیژنو دو کسانو ته پیسې او صدقه ورکړي دا صحیح صدقه ده او بیا الله فرمایي تعرفهم بسیماهم لا يسالون الناس الحافا دغه کس دا په نشانو باندې پیژندل شي دا خلکو پر خخیږي نه چې خلکو پر ځان خخ کی او سوالونه کوي لکه څنګه د سوالګری سوال کوي او د کپړو پر ځان رخخ کی نه دغه غریب چې دا د دیندار او د نیک غریب دا نه چاته سوال کوي او د کی خودداری دا او د کی ډیر زیات باوقار انسان ده دی باندې خرچه وکي او بیا د ما عزت مندو په اخر کې چې کومه خطرناک خبره ده په صدقو کې هغه دادا چې باز هغه صدقې دي یا باز هغه خلق دي زاغوي هغه یو عادت د وجنا خپل صدقه خراب کړي خپل مال خراب کړي نه په دنیا کې फायदा ورته ملاوي شي او نو ته په آخرت کې ملاوي شي هغه باره کې الله فرمایي چې کوم خلق دي یا ایه الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے مؤمنانو د خپل صدقې په تکلیف ورکول سره او په احسان کول سره مزه کوو لکه مثلا یو غریب ده هغه ته صدقه ورکړه نو هغه غریب ته زبیا کارم خیم سره شمه دا کار وکا ځکه چې د ما زړه کې دا خبره ده زه تا د دره صدقې در کوم کار خو بکای نو بیا دغه صدقه نشو پاتې دا صدقه نشو پاتې یا یو غریب ده چې هغه ته صدقه ورکو بیا هغه باندې احسان کوو سبا ورته یادو بیا چې تا ته ما صدقه درکړي تا ته پیسې در کوم تاسو ته امداد کوم نو دغه احسان مو وکړلو کومي صدقې کې دغه صدقه لاړه فزول شوله د دې ثواب یا اجر نشته زړه کې به هم نه راواله او دویم نمبر کې سورې نساء کې الله فرمایي 38 نمبر آیات کې والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس او هغه خلک چې هغه خرچه کوي خود خلکو خیال د پاره کوي خلکو خیال د پاره دا صدقه هم فزول ده دا هم د الله په لاره کې نه قبليږي بلکې د څه صدقو باندې الله سزا ورکړي ما بار خبره وکړه هغه سخی ځان کې یاد ساتو چې کوم سخی ټول عمر صدقې ورکړي دي خود خلکو خیال د پاره نو قیامت پورې دې به کوم انجام شوي دا او دریم نمبر کې الله فرمایي قول معروف خیر من صدقه خبره نرم خبره پستا خبره یعنی کده تا وس نه رسیږي او ځای کې نو غریب ته نرم خبره وکا پستا خبره ورته وکا خوږه خبره ورته وکا چې دا غزنه خوشحال شي دا ډیره خاله خیر من صدقه دا د هغه صدقینه خاله دغه نرم خبره یتبعها اذن ستبیا غي صدقې په بدل کې تکلیف ورکړي غریب ته نو هغه نه دا خاله سره صدقه ورکوامه هغه ته خبره وکا نرم خبره وکا او بیا اخر کې الله فرمایي چې والله غنی حلیم الله چې دا هغه غنی ذات ته الله ته د مو د صدقو ضرورت نشته ده نه الله ته د مو مال ضرورت ده نه الله ته د مو پیسو ضرورت ده بلکې مو ته ضرورت ده دا کوم مال چې دا مو ته الله را کړی ده او حلیم الله تعالی ډیر صبرناک ده انسان څه هر څومره ګناهونه کوي په دنیا کې الله او ته صبر کوي خو واورید الله یې خیره د حساب او د کتاب څنګه د آخرت پرې د قیامت پرې د بغیر جبال الله تعالی به حساب کوي د ما عزت مند د یو خبرې وي د صدقې په باره کې ان شاء الله
یو دوی خبره تاسو لغونی واوري یو دا چې د کوم درسونه ته اوسه پرې وشولو تقریبا دا 23-24 درسونه سبب هم درسي دا ټول درسونه دا مو په واتس اپ کې استو خلکو ته مسره تقریبا 3.5 زره کسان دي نو چام څه دا خواهش وي چې دا درسونه د متام راځي نو غوي د متخفل نمبر راکي زنانا د خپل نمبر مو کور ولا تویر کی او سړی د ماته راکي یا د مو بچي ته تویر کی او دویمه خبره دا چې 13 رمضان کې مو د قران پاک ترجمه شروع کړی و په موبایل باندې په واتس اپ باندې هغه کې هم مصدرین زره کسان دي هغه ترجمه ان شاء الله اوسه پوری جاری ده لسمه سپاره ته مول شیدو روزانه تقریبا یو آیات یا 2 آیات 10 منټه مو ترجمه کوو په موبایل کې ودا به خلکو تاسو ته ودی کې مسره ډیر کسان دي صرف د پاکستان نه د نور ملکونو کسان هم پکې دي نو کتاسو کې یا زناناو کې د چا خواهش وي څنګه د قران پاک ترجمه زده کی نو هغه د خپل نمبر به متراکی څنګه د ترجمه په گروپونو کې ورواچو هغه ته د ترجمه ملويږي ان شاء الله دا یو ډیره د فائدې خبره ده استاد نه ترجمه یل استاد بتا ته یو ټیم دیر کې خو موبایل خو تاسو 24 غنټه جیب کې دا کلم څه فارغ شي دا موبایل راواخله ترجمه ور کې ولګوا قران ځان ته کېږي دا د ترجمه به د دقیقي بار بار وره نو ډیر د فائدې کار دا موبایل دا که خلک د غلط شي د پاره استعمالي راتو ته موي خد پاره استعمال کو قران د پاره استعمال کو حدیث د پاره استعمال کو خو خبرو د پاره استعمال کو دویم خبره دا ده چې ان شاء الله سبانه بل سبب مو د دې پروګرام بقاعده اختتام کو او ان شاء الله دعا بم کو په جمع سره دیږي کې نو څومره صدا په دې کې حاضر یو تاسو کسان تاسو خامخ راشي ته ځان سره نور کسان هم راولو زنانو په خدمت کې هم د ارز ده کوم بهر کسان دي د مو سېکټر نه بهر کوم سېکټرو کې کسان دي یا په کوهاټ کې نورو ځایونو کې دي هغه تم دعوت ورکو ځکه ته روزي مبارک همیاشتا ان شاء الله خیر طریقې سره پروګرام هم کوو او اجتماعي دعا هم کوو ان شاء الله نو دې د وجنه کوشش وکړو د سبانه بل سبا ان شاء الله ایوانی می باجی مو مسپخین جمعوي تاسو خلک راو غواړو چې هغه مو سره په دې پروګرام کې شامل شي ان شاء الله دعا او امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين یا الله تعالی د کومي خبرې مو کړلې دا په خپل دربار کې قبول کړي یا الله په دې باندې مو ته پوهه راکې او په دې باندې عمل کولو توفیق راکې یا الله دې موږ ګناهونه معاف کړي یا الله دې موږ مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله دې موږ مشران او استادانو ګناهونه معاف کړي یا الله دې ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي یا الله څوک چې بیماران دي ته شفای کامله ورکړي کوم خلکو ته مونږ درخواست کړی د بیماری موسی په درس کې ته شاګردان دي دا غوي والد سے بیمار ده الله تعالی ته شفا ورکړي د سنور کوم بیماران دي په کورونو کې په هسپتالونو کې یا په نورو ځایونو کې الله ټول ته شفای کامله او عاجله ورکړي یا الله تعالی چې کوم مردگان دي یا الله تعالی ته وبخي تو ته جنت الفردوس ورکړي یا الله تعالی کوم خلق په جیلونو کې دي یا الله په خپل رحم کرم سره هغه ته ازادي ورکړي یا الله څوک قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي یا الله څوک بے روزګار دي حلال روزګار ورته ورکړي څوک بیا اولاد دي یا الله نیک او صالح اولاد ورته ورکړي یا الله د چا څه اولاد شته هغه د پر خپل اولاد سترګو یخواله وګرځي یا الله مونږ هغه کار واخلې چې تور باندې خوشاليږي او یا الله مونږ هغه کار ما خلص تور باندې خفقيږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.